من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وسندنا وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود شريف لله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا در رب قدیر لم یزل شہنشاہ و بادشاہ دلوی اللہ پلوی عظیم بارگاہ کی صلاۃ و سلام د حضور پر نور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببارگاہ رسالت گوہر بار کے دا اڑانے کول نبات. معزز و حاضرین و سامعین، رمضان المبارک مقدس میاش کی اولن جمعہ مبارکہ دا رمضان المبارک اولن جمعہ مبارکہ اللہ رب العزت جل وعلا دے دا رمضان المبارک مقدس لمحات او د خپل خسته میاش د نورانیت الله تبارک وتعالى د ټول عالم اسلام د پاره او خصوصا د مملکت خداداد پاکستان د پاره باعث ته خیر، باعث ته برکت، باعث ته خوشحالی، باعث ته خوشحالی او باعث د ډیر د امن الله تبارک وتعالى وګرځي. رمضان المبارک مقدس میاش دا په دې مختصر وخت کې آداب د رمضان المبارک او آداب د روزي د شریعت پرانا کې ز په دې باندې مختصر غونتا گزارشات وړاندې کومه چې د رمضان المبارک آداب سری د روزي آداب سری او رمضان المبارک په دې لمحاتو کې په دې وخت کې موږ لسه کول پکار دی. اگر چې دا وګړه موضوع ده او غټه موضوع ده خو زه په باندې انتهایی اختصار سره په دې باندې څو گزارشات کول غواړم. اولنې خدا چې د روزي تعریف څه دی. روزي ته دا په عربی کې الصوم ویلې شي او د دې لغوي معنا دا منقیدل دی. رکنا چې ورته اردو کې وای رکنا د یو شیز نه منقیدل، د یو شیز نه ځان چې کوم دی نو منکول، د یو شیز نه ځان ساتلو ته لغوي اعتبار سره دا روزه دی ته ویلی شي. او شرعي اعتبار سره د طلوع فجر نه واخله، یعنی د طلوع فجر نه مخکې به ته خوراک سقاک او هغه تمام چې کم حرام دی او کم په روزي په حالت کې ممنوع دی هغه کارونه به ته ځان ساتي د طلوع فجر نه واخله در غروب افتاب پورې او په نیت د روزي باندې او ادا په اراده باندې او په نیت باندې د تمام ممنوعاتنا ممنوع شذوننا ځان ساتلو ته روزه ویلی شي. فرضیت د قرآن نه ثابت یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. الله رب العزت جل وعلا فرمایي چې اے مؤمنانو، اے مسلمانانو، اے د ایمان خاوندانو، د رمضان المقدس مبارک کی میاشت دی دا روزي په تاسو باندې فرض کړی شوي دي او دا یوازې په تاسو باندې فرض نه دي بلکې د تاسو نه مخکې کوم امتونه او کوم قومونه تیر شوي په هغې باندې هم دا روزي دا فرض شوي او د روزي مقصد هم درته بیان کړه لعلکم تتقون. د روزي مقصد دا دی، د روزي هغه حکمت دا دی او د روزي راز دا دی لعلکم تتقون. دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ، دې دپاره چې تاسو پرهیزګار شئ، دې دپاره چې تاسو الله رب العزت جل وعلا ذات مبارک ته نږدې شئ. او د حدیث مبارکو کې د دې بنی الاسلام علی خمس مشهور و معروف حدیث مبارک دی چې هغې کې ارکان د اسلام، بنیاد د اسلام
هغه 15 شیان بیان کړی دي. باغې کې یو الصيام دی، یو باغې کې روزه ده چې دا روزه هم د اسلام بنیادی ارکانونه دا یو رکن دی، بنیادی د دې بنیادونو یو بنیاد دی چې هغه یو روزه هم ده. نو حدیث مبارکو کې د دې بار بار متواتر ذکر راغلی دی. روزه یو ډیر لازمی او یو ډیر اهم، یو ډیر بهترین، یو ډیر عظیم د اسلام د ارکانو، د اسلام د بنیادونو یو بنیاد دی. حضور پاک سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم الصحیح الترغیب کې د حدیث مبارک لیکل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یو د خواب او د خپل د یو خوب ذکر فرمایي، او د انبیو خوب د وحی وی، د انبیو خوب د حقیقت وی، د انبیو خوب پدې کې هیڅ قسمه چې کوم نه کمی نه دام چې کوم نه الصحیح الترغیب کې راځي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه یو ځل تیریدم په جهپا سیر او سیر می کولو د جهنم په یو عیسی باندې تیر شوم چې هغه جهنم کې څه خلق داسې وو چې هغه الټه زوړند شي او الټه هغه زوړند او د هغه جبې چې کوم دی هغه راوته وي او شوندان چې کوم دی پړسیدلی وو او دی الټه زوړند او دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما وورېدی چې کله چې ما وورېدی نو ما د فرشتونو تاسو وکړه چې یاره دا چې څوک وي دا وی د فلانه طرف نه دا چې راځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه چغو طرف ته زلاړم، خو چې کله هغه چغو طرف ته لاړم چې موقتن الټه کسان زوړند دي، داغي جبې چې کوم نه راوتی دي، داغي شوندان پړسیدلی دي او ډیر سخت عذاب کې دي او سخت ترين چغه وی لګیا دي. وای ما ته تاسو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته تاسو کې یا رسول الله سوق نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما د فرشتونو تاسو کو چې دا سوق دي. نو فرشتو راته ویلې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستاسو امت هغه خلق دي چې دی د افطار نه مخکې د غروب افتاب نه وړاندې دی روزه ماتي، یعنی دی احتیاط پر روزه ماتولو کې نه کوي، دی روزه ماتولو کې دومره تعجیل کوي او دومره تیزی پکې کوي چې لا غروب افتاب شوي ني، لا مغرب وخت شوي ني او داغې نه مخکې دی چې کوم دی روزه ماته کی د هغه خلق دي. نو دین صرف دا خبره معلومیږي چې دا د هغه چا عذاب دی چې روزه نیولې ده، روزه ساتلې ده، صرف د وخت نه مخکې افطار وکړه، صرف د وخت نه مخکې روزه ماته کا، صرف د وخت نه مخکې دغه اوبوس کړي، د وخت نه مخکې خوراک وکړه، دا دغه عذاب دی. نو چې څوک قصدن روزه نه نیسي، څوک عمدن روزه نه نیسي، نو دغه په حواله کې بسوي امام ذهبي رحمت الله تعالی علیه فرمایي، حافظ ذهبي رحمت الله علیه فرمایي چې هغه انسان چې هغه روزه پریږدي نو د شرابي او د زناکار چې هغه مستقل شرابي وي د هغه نه زیات بدتر د انسان دی، وای دا زنديق دی، د په ایمان کې شک دی، د ایمان مشکوک دی، دا د ټوله بدترین انسان دی چې کوم یو انسان قصدن عمدن سره د علم اگر روجا اوننسی نو دا انسان زنديق دی او فقهاو په باندې فیصله فرمایله دا چې دا واجب القتل دی، دا انسان واجب القتل دی چې سره د علم سره د پویا بغیر د عذر نه قصدن عمدن دی فرضی روجا دی خوري خکاره خوري د خلکو په وړاندې خوري، د روجي سپکاوي کوي، د روجي د رمضان المبارک سپکاوي کوي. فقهاو په دې باندې اتفاق دی چې دا واجب القتل انسان دی، دا واجب القتل دی، دا انسان چې کوم دی وینه د توی دا کچا دی قتل کا واجب القتل دی، د چې کوم دی قصاص به نشي غسته، د دغه چې کوم دی دیت نشي غسته، دا ځکه چې دا واجب القتل انسان دی. حافظ صحابي مخکې فرمایي چې کوم یو انسان فاسق وي او فاجر وي، یعنی هغه فاسق او فاجر او ګناهګار وي او دی روزه اخوري نو د حکم چې کوم دی دا دی چې د ته سزا ورکړل کیږي، د ته دوری ورکړل کیږي، دا انسان به سزا ورکیږي او د ګناه کبیره مرتکب دی. نو دومره چې کوم دی نو رمضان المبارک دا روزي تاکید راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ الله فرمایي الا الصيام فانه لي وانا اجزا به. الله رب العزت خودم فرمایي چې دا رمضان المبارک روزي زما بندگان دا زما د پاره نشي، زما بندگان لوګه زما د پاره کوي، دي تند زما د پاره کوي، او الا الصيام فانه لي دا روزه زما د پاره دا او فرمایي وانا اجزا به. زب رب کائنات زب الله رب العزت جل وعلا فرمایي چې ز رب د دې بدلی انسان ته خپل باندې ورکوما او دومره بدله ورل ورکما چې زب خپل بنده رضاو ګرځوما، زب د خپل بنده
دا رضا بکم پدی باندې. الله رب العزت جل وعلا محبوب فرمای الصوم لا عد له، یاد ساتئ چې د رمضان المبارک په برابر باندې هیڅ یو سیز نشي کېده، د روزې په برابر باندې نه د روزې کفاره برابر کېدی شي، نه د دې فدیه برابر کېدی شي، نه عبادت برابر کېدی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا د فرض روزه یو روزه وخوړله، یو روزه چا فرض روزه وخوړله او یا کال چې دی روزه ونیسي نو هغه یوې روزې ته نشي رسېدی، په عبادت کې هغه یوې روزې ته مقام کې نشي رسېدی، پر ثواب کې هغه روزې ته نشي رسېدی، په قوت او په طاقت کې هغه یو روزې ته نشي رسېدی. الصوم لا عد له، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د روزې د فرضي روزې هیڅ یو څیز برابر نشي کېدی، هیڅ یو څیز د دې په مثل باندې نشي کېدی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دعوت الصامی لا ترد، یاد بساتئ چې کم صائم انسان وی، روزدار انسان وی، رب قدیر لم یزل داغه دعا نه رد کئ، رب قدیر لم یزل داغه فریاد نه رد کئ، رب قدیر لم یزل داغه انسان دعا نه رد کئ، لازمی داغه انسان دعا قبلیږي. خو چې کم انسان روزه ونیسي د روزې حق ادا کی، روزه د روزې پشانتی ونیسي، د روزې تمام حقوق ادا کی، بعد اغینا رب کائنات جل وعلا محبوب می قسم خوري چې والله د الله په ذات مې د قسم وي، هغه الله چې د چا په لاس کې زما جان دی. محبوب علیہ السلام می فرمایي چې د صائم روزدار انسان د قلین ودی الفاظ رب قدیر لم یزل فرمایي چې هغه الفاظ ضرور دعا قبلوما، دغه ضرور ضرورت ز پوره کوما. خو چې روزه د روزې په شانتي وي نو اے مسلمانانو مؤمنانو د هر یو شی آداب موجود وي، د هر یو شی حقوق موجود وي، د هر یو شی یو قواعد او ضوابط موجود وي. نن تاسو ته مختصر وخت کې په دې 15 منټو کې د رمضان المبارک د روزې آداب بیانوما چې د دې آداب سدي، په دې کې مستحبات سدي، په دې کې واجبات سدي، په دې کې سنن سدي. کله سپه کې واجبات دي، سپه کې مستحبات دي، سپه کې سنن دي. داغې نه مختصر تور باندې من جمله داغې نه مختصر تور باندې زغټ غټ خبره ته نه راخلم. د ټولو اولنې چې کوم خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د روزې په ادب کې دا د روزې ادب دی او دا د روزې احترام دی چې انسان به پښمنی کوي، انسان به سحری کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پښمنی کول او پښمنی په آخر وخت کې کول دا بهترین دي، دا غوره دي، دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي او دا د دې روزې آدابو کې راځي، د روزې په احترامو کې راځي. نبی علیہ السلام فرمایي تسحروا فإن في السحور برکة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو پښمنی کوي، تاسو سحری کوي، ځکه چې د پښمنی او د سحری په دې روټۍ کې وې دي کې برکت ته، د انسان د بیمارونو بچ کوي، د انسان د سستی نه بچ کوي، د انسان د کاهلیت نه بچ کوي. نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله وخت د افطارې وشي، چې کله وخت روزې ماتي وشي بیا به انتظار نه کې، بیا به چې کم دی نو ته روزې ماتي کې انتظار نه کې چې وخت د ماسخوت د افطارې وشو، اذان درته وشو، وخت داخل شو، ته بعد د هغې نه بیا انتظار کې چې اورېږه زه روژه لږ رستو ماتومه، زه په روژه کې لږ لیټوالی کومه. دا د روژې آدابونه نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو په افطارۍ کې جلدي کوئ، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطره. نبی علیہ السلام فرمایي زما امتی به تر هغه وخته پورې د خیر نه محروم نشي، یعنی دته به همیشه خیر رسیږي، فایده به ورته رسیږي چې کم وخت پورې د انسان د روزې په ماتولو کې دی تیزوالی کوي، یعنی کم وخت چې وخت داخل شو او اذان وشو، د اذان نه بعد تا ته بیا د روزې ساتلو بیا چې کم اختیار نشته، بیا به د ثواب په ځای باندې ته ګناهګاریږي، بیا به ګناهګار یې چې اذان وشي. د اذان نه مخکې ګناه ده، د اذان نه مخکې ګناه ده. کچا د اذان نه مخکې روزې ماتې وکړلو روزې ادا نشوله او نبی علیہ السلام فرمایي چې الټه به بیا په جهنم کې دا راځوړنده وي، جیبې به یې راوتې وي، شونډان به یې سوځېدلي او پړسېدلي وي او دومره چغې به وي چې جهنمیان به د هغه د چغو نه چې کوم دی نو دا بیا تنګ وي. نو احتیاط بهترین شی دی، احتیاط زبردست شی دی. احتیاط سره چې کوم دی نو روزه ماتول دي او پکې چې کوم دی نو تیزي کول. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
چې بیا کله تاسو افطار وکئ افطار په کوم سيزونو باندې کوي حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای صحیح البخاری حدیث مبارک دی چې تاسو په لونده کجوره باندې تاسو افطاری کوي لونده کجوره خلی ته ورچوي او پدې کې تاک او جفت نشته دی چې یا یو کجوره یا دو کجوره یا سلور کجوره نه یو کجورم کافی ده د کجوره یو حصم کافی ده ځکه چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د بدر په میدان کې چې رمضان المبارک وو او بیا د مکه معظمه دشت بیابان وو او بیا ګرمي شګي وي او صحابه کرام او یو طرف ته رمضان المبارک وو بل طرف ته د اسلام دفاع وا د رسول الله مبارک د ختم نبوت دفاع وا صحابه کرام با وي چې په کوم کجورو باندې سپشمنیو کو په هغه کجورو باندې به افطاریم کولا کوم کجورو باندې چې غیبه روزونی ولا په هغه کجورو باندې روزه ماته بهم کولو صحابه کرامو بخلکه کجوره واړول راواړول داغي خوګواله به محسوس کو واپس به دخلین رويستي بیا به سنبال کې دی باندې به بیا افطاری کولا افطاره کې به بیا لګي کجوري د کجوري سې سو خوړلا باقي حصہ به وساتلا چې په دې باندې وځ بیا سحری کوما هغه صحابه کرامو داسې وخت تر شوی د پاغي باندې هغه مبارک دومره تکلیفونه د اسلام د پاره د روزه په حالت کې د اسلام دفاع بهم کولا د ختم نبوت دفاع بهم کولا او بیا به هغه وخت کې د الله رب العزت جل وعلا داغي هغه احکامات خیال به دمر ساتلو چاغي مبارکو با دمرا انداز باندې د روزي ماتو د روزي ساتلو هغه خیال به ساتلو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کداغه روزه ني نو بیا په خشک کجوره باندې تاسو روزه ماتو کوي که خشک کجورم درته ني نو د ابو یو سو ګټه واخلي پاغي باندې روزه ماتو کوي خدا صرف اور صرف یو سنت طریقه دا ضروری نه دا کچا سره کجورم ني کچا سره خشک کجورم ني لوندیم دي نو ابو لازم هر انسان سره موجود وي او بخو لازم موجود وي نو په ابو باندې سنت مبارکه دا وي چې تاسو یو سو ګټه واخلي او پاغي باندې چې کوم نن روزه یو کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بیا دا دعا وای ذهبت الظمأ وابتلت العروس وثبت الاجر ان شاء الله الله رب العزت جل وعلا محبوب فرمای چې معنی دا په دې معنی دا کوي چې الله تبارک وتعالى جل وعلا بارګه کې یا الله پروردگار عالم زما لوګه می ختم شولا یا الله زما تند ختم شولا یا الله زما رګونه خشکو رګونه زما غړشل الہ العالمین جل وعلا په دې باندې ضرور تما ته اجر راکې الله نه د خپل روجي نیولو اجر وغواړي الله رب العزت جل وعلا بارگاه کې په دې الفاظ سر الفاظ ادا کوي یا الله لوګه می ختم شوا تند می ختم شولا زما رګونه لواند شول یا الله د دې اجر مرا تراکې الله رب العزت بیا اجر انسان ته ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دریم نمبر د روجي چې کوم ادب دی هغه چې کوم دی دا فحاشینا د بهایینا د غیبتنا د چغلینا د دروغنا د هغه خبرونو کلامنا چې کوم کلام دا فحاشی کلام وی د غیبت کلام وی هغه نه بزان ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا کان یوم صوم احدکم فلا يرفس نبی علیہ السلام فرمای چې تاسو کې یو انسان روزو ساتي او هغه روزدار شي فلا يرفس رفسنا وته دي د هر ګناه کار ته ویل شي د هر د ګناه کار ته ویل شي هغه کلوي دي هغه کوړو کې دي هغه کخکارا دي هغه پټ دي نبی علیہ السلام فرمای دا د روزي ادب دي دا د روزي احترام دي دا د روزي تعظیم دي چې پدې کې به تاسو هیڅ قسمه د ګناه کار نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای جب پتا چې یو مؤمن مسلمان هغه چې کوم قول الزور دروغ تم ویل شي قول الزور بد کلامه تم ویل شي قول الزور بد اخلاقه تم ویل شي قول الزور هغه خبره چې بل ته په تکلیف رسیږي هغه خبره تم ویلې شي نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو کې یو سړی روزو نشي او دې د هغه خبرونه من نشي لکه دروغونه غیبتنا بد کلامینا بد اخلاقینا او یادی والعمل به او یاد بد عملینا دا انسان من نشو نو الله نبی علیہ السلام فرمایي فلیس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه الله ته ضرورت نشتا چې تابع روټه پر
غوستې ده او تا بیا اوبه پرې غوستې دي او بیا تا خوله بنده کړې ده ته که روټۍ هم نه خورې او بیا ته اوبه هم نسکې او ستا په خوله باندې غیبت دی ستا په خوله دروغ دي ستا په خوله باندې کلام هغه کلام د بد کلامۍ دی نو الله ته بیا حاجت نشته. لہذا دا د روجې د آدابونه ده د روجې احترام دا دی چې انسان به ځان چې کوم دی نو هغې نه د هغه خبرو نه ساتي. نبی علیه الصلاة والسلام مس فرمایي هغه دومره پورې فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام چې ای خلکا که چې کله تا سره یو انسان لګیا وي خبرې کوي ان امرؤ قاتله وشاتمه فليقل الى صائم یو انسان راشي تا سره جنگ کوي تا سره قتال کوي تا سره خبرې کوي تا سره غیبت کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې ورته وایا چې انی صائم حدیث مبارک کې دوزل راغلي دي چې دوزل انی صائم محدثین فرمایي چې دوزل ولې راغلي دي وې دوزل دې لپاره راغلي دي چې یو ځل به ځان ته یادي چې زه په روجې سره ته خپل غصه کنټرول کې ته خپل ځان کنټرول کې چې انی صائم زروجي سره ما په دیم ځل انی صائم مخکینی کستور یاد کا چې ګوره تم پر روجي سره ستام روجا ده زمام روجا ده لہذا پر روجا کې جایز خبره هم چې کم دی زیات کول دا مکروه دي او مکروه تحریمی ته نږدې کیږي چې انسان دومره خبرو کې انسان دومره ناستو کې عبس چې انسان هغه کې وخت اسی تیر کې دا مکروه تحریمی طرف ته ځي. لہذا داسې خبرې چې هغه په عامو حالتو کې جایز دي هغه په دې کې چې کوم دی نو ته زیات خبرې نشي کولی نو خلکو ته بداوي نبی علیہ السلام فرمایي بل نبی علیہ السلام فرمایي رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع وی اکثر دا زما په امت کې کیږي اکثر زما په امت کې داسې کیږي چې هغه سړی وی صائم روزدار وي خو دا روزه صرف د اوږیوالي پورې محدود وي صرف د تګیوالي پورې محدود وي اجر په ورته نه ملاويږي عوض په ورته نه ملاويږي ولې نه ملاويږي هغه د روزي ادب نه کوي هغه د روزي احترام نه کوي هغه د روزي تعظیم نه کوي دغه معمولاتو کې تبدیلی را نغلا او ما غلا رکوسو کې ولاړ دی او ما غیبت شروع کړي دی او ما چې کوم نه دین طرف ته ناراضي او ما د قران نه لری دی او ما د جمعات نه لری دی نبی علیہ السلام فرمایي چې الا الجوع دا روزه نه ده دا روزه نه ده دا وګیواله دی دا د تند ده چې دا تند سره چې کوم نه دا انسان صرف دغه سره دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو په پدې کې د بحث نه د جګړو نه د دینه بزان ساتي چا سره به جګړه نه کوي چا سره به بحث نه کوي په عام حالاتو کې ممنوع ده پروژه کې ډیر زیاته د دې چې کوم نه امر شوی رسول الله مبارک فرمایي بل نبی علیہ السلام فرمایي چې پدې کې و تاسو د ډیر زیات د خوراک نه هم چې کوم دی دام د روزي د آدابونه ده هغه نه بزان ساتي دا نه چې تاسو په سحری کې چې کوم دی نو د تلاندې وتی یا فت په افطارای کې ورته لاندې وتی نبی علیہ السلام فرمایي دغه وجه بل دادا او بهترین خوراک هغه دی چې مونږه خدمت هغه خوراک وکي بدترین خوراک هغه دی چې مونږ دغه خدمت وکړو بدترین خوراک هغه دی چې مونږه خدمت وکړو بهتر خوراک هغه دی چې زمونږه خدمت وکي چې کله خوراک اعتدال سره حدیث مبارکو کې راغلي دي د طبم دا قانون دی ډاکټرانو دا قانون دی چې کله خوراک ستا کم وي معده به نه خرابېږي خوراک دې کم وي هټه به نه خرابېږي خوراک دې کم وي سستی به درکې نه راځي خوراک دې کم وي خوب به دې صحیح وي خوراک دې کم وي ستا به ډپریشن ني خوراک دې کم وي ستا به اعصابي چې کومه بیماری ده چې کوم ته بوج ویلې شي اسی پیسه په انسان باندې بوجي اسی پیسه په انسان په سر کې شنګاري وي اسی پیسه انسان چې کوم نه بیماری ښکارشتا او انسان چې کوم نه هغه بیډول دی کلوي تعویز را باندې شوی دی دا پیریانو اثرات دي نه دا ستاسو خېټه اثرات دي دا ستاسو بيدریغه د خوراک اثرات دي ته د ټیم د خوراک د نه دی معلوم شیز د نه دی معلوم د کم ځای نه دی وخوړو د کم ځای نه راغلو څنګه دی وخوړو پر دې حق دی نه خوړلې پر دې لونه دی نه خوړلې پر دې وبدي نه اسکلې دې ته غور او فکر وکړه دا په دې وجه باندې کېږي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې وي هغه خوراک چې کم ته ډیرو کې او پر دې کې ته به داغي خدمت کې په بیمارو بدر نه پیسيږي تکلیف کې به یې پریشانه کې به یې نو ته به داغي خدمت کې چې کله حلال دی خوړلا او لګ دی خوړلا ستا خدمت به کوي ته به طاقت کې ته به قوت کې ستا په خدمت کې باغ لګیاوي نو دام د روزي د آدابونو یو آداب دی چې تاسو به روټه انتهایی چې کم نه نو په مناسب انداز باندې خوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
وی روټه درې ځای کې تقسیم کړي، درې ځای کې روټه تقسیم کړي، وی د خپل خېټه هم درې حصو کې تقسیم کړي، یو حصہ کې اوبه ور واچوي، په بل حصہ کې چې کوم دی نو روټۍ ور واچوي، او یو حصہ چې کوم دی نو دا وی پرېږدئ. نو تاسو په زندګۍ کې کلم چې کوم دی او د دې لویه فایده څه ده؟ لویه فایده د کمې روټۍ دا ده چې تا ته په عباداتو کې چې کوم دی لذت محسوسیږي، د ایمان لطف به درته محسوسیږي. ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما ملأ ابن آدم رعاء الله شر امن بطن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د انسان کم لوخه چې بدترین لوخه د انسان ډکای هغه د انسان خېټه ده، چې دا بدترین لوخه د انسان چې دا انسان ډکای او دا چې کم نه ختميږي نه. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې پدې کې به تاسو کوي سخاوت بکوي، سخاوت بکوي. روزه کې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اجود الناس بالخير. په کائناتو کې د الله په مخلوق کې د آدم علیه السلام نه در عیسی روح الله پوری د تمام ملائک پوری په کائناتو کې کده ټولو نسخي بالخير یو ذات موجود وو، هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات هو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکانه اجود ما یکون فی رمضان، پر رمضان المبارک کې با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت نورم زیات شو. او حين يلقاه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وكان يلقاه كل ليله من رمضان المبارك يتدارسه القرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرش پکې جبرائیل امین علیہ السلام راتلو او د قرآن مقدس د دې گردان به ور سره کولو. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام به قرآن ویلو، آقا علیہ السلام به اوریدو، بیا به آقا علیہ السلام تلاوت کولو، جبرائیل امین علیہ السلام به اوریدو. جبرائیل امین علیہ السلام فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به ما روزه مکمل تیروله. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمایي چې فلرسول الله اجود بالخير من الريح المرسله. ما په دې دوران کې رسول الله مبارک د سرسر او د هغه هواګانی چې هغه هواګانی په دې دنیا کې داسې هواګانی چې یو شوري وي او یو هر طرف ته خوري وي او یو رعب او دبدبه وي د هغه هواګانو نه زیات چې کوم د رسول الله پر رمضان المبارک ما سخی مندلې دی. دومره سخاوت پر رسول الله مبارک کولو چې مخې ته رسول الله مبارک ته پر رمضان المبارک کې څوک ورتلو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلم چې کوم دی نو چاته وي سخت خبره نه کړي. کله رسول الله مبارک د چا چې کوم دی به حرمته سوال هم نه پیدا کړي رسول الله مبارک د ذات مبارک نه، خو په دې کې به ډیر زیات احترام به فرمایلو. خلکو ته صدقات خیراتونه او روټۍ دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیاته کوله. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دې سنت باندې او په تمام باندې موږ تاسو به عمل کو، د روزي خیال ساتو. ځکه چې دا رسول الله مبارک فرمای په ورځ د قیامت باندې په چا باندې چې دا بار بار د حدیث ما ویلې دي بیم درته ویما بیم غور سره ووري. رسول الله مبارک فرمای په ورځ د قیامت باندې که دوو کسانو ستا خلاف گویو کړله ته به مونځ گزارم یې، تا به حجونم کړي، تا به زکاتونم ور کړي، تا به تهجدم کړي، تا به ټول عمر په دین کې تیر کړي، تا به ټول عمر په نیکۍ کې تیر کړي، چاته به تکلیف نی ور کړي، چاته به چې کم نه نو څه قسمه سخت خبره نی کړي. خو که دوه کسان په ورځ د قیامت ستا خلاف گواهی ته ودرېدل، رسول الله مبارک فرمایي زه د شفاعت نشم کولی، زه به ستا شفاعت نه کومه، زه به د شفاعت نه ستا مخ اړومه، زه به د شفاعت نه کوم. هغه څه شی دی؟ رسول الله مبارک مې فرمایي یو رمضان دی، بل قرآن دی. که په ورځ د قیامت تا د دې روزي ادب ونکه، احترام دی ونکه، تعظیم دی ونکه، روزه به ستا خلاف ودرېږي. یا الله زما احترام او تعظیم نه دی کړی، نو که روزه ستا خلاف ودرېده والله په بالله په تالله چې د رسول الله د ذات نه لوی ستا منځونه نه دي، د رسول الله د ذات نه لوی ستا حجم نه دی، د رسول الله د ذات نه لوی ستا عمرم نه ده. ستا د ټولې زندګۍ خو څه کې د دې ټولو کائناتو عبادات را جمع کا. د رسول الله مبارک چهره والضحا ته نشي رسېدی چې هغه چهره والضحا د تا نه مخ واړئ، هغه ستا شفاعت ونه کړی شي. د دنیا یو عمل دی بیا نشي خلاصولی. نو لہذا ای مؤمنانو نن رمضان المبارک خسته ښکلې دویمه ورځ ده. خپل معمولات پکې جدا کوي، خپل سختیانې پکې نرمې کوي، خپل اخلاق پکې ښایسته کوي، خپل سخاوت پکې زیات کوي، خپل مؤمنانو مسلمانانو خیال وساتئ، د خپلو بچو خیال وساتئ، د شپې د تراویح خیال وساتئ، د ختم خیال وساتئ، هغې کې د سستۍ نه او هغې کې د غفلت نه کار مه اخلئ. الله اکبر! دا څومره د غفلت خبر رسول الله مبارک مې فرمایي. رسول الله مبارک مې فرمایي رسول الله مبارک د سترګو نه اوښکې لاړلې. آقا فرمایل چې داسې وخت هم راشي چې شیطان زما امت پسې وخاندي، شیطان زما امت پسې وخاندي،
شیطان زما امت یا رسول الله څنګه ورپسې خاندي و چې کله دی عبادت کې سستی کوي کله غفلت کوي الله په دونه رحم کوي او په دې روزه کې چې کله مونږ د غفلت نه کارونو شیطان خاندي چې دا وګوره دا د الله کا بندگان دي دا وګوره دا روزه ساتي دا دې څنګه روزه ساتي خاندي ورپسې کله چې مونږ په مونږ او تراویح کو کله چې سستی کوو کنه نو شیطان ورپسې خاندي مونږ کمزور یو او زما دا ریکوست دی زما تاسو دا سوال دی دا مې درته منت دی چې شیطان ځان پسې مخ خاندوي غیرت وکي ننګ وکي پختو وکي د ایمان قوت ښکارا کوي شیطان ته وخایي چې نه مونږ په خپل دین مین خلک یو مونږ په روزه باندې مین خلک یو مونږ په ختمونو باندې مین خلک یو مونږ په تراو باندې مین خلک یو او مونږ له الله د دې اجر راکړي نو لہذا ټول ته زما خواص دی چې خامخا په دې روزه کې سخاوت وکي که نور څه سخاوت هم نشي کولی کنه نو د یو سخاوت طریقه درته ښیم تاسو لازمي په خپل کور کې الحمدلله دسترخوان فراخي وي خیر دې کم یو شیز چې کم دی هغه که ارسي وي که هغه دال وي که ساګ وي که الوګان وي که غوښه وي چې ارسي وي یو پلیټ کې واچوه د خپل کور ماشوم له ورکه بچی ورشه دا فلاني کره یوسه اکم فلاني کره وړي که هغه مالداره دی او که غریب دی برابره خبره ده که غریب دی هم ورله یوسه که مالداره دی هم ورله یوسه یو کاسه چې کم دی نو هغه غیله یوسه او دغه رنګ د خپل سخاوت اظهار وکړه دغه رنګ د خپل سخاوت او د مینې اظهار وکړه الله بدل ډېرې بدلي اجرونه درکړي الله رب العزت جل وعلا دې د رمضان المبارک دا میاشت زمونږ او ستاسو دپاره او خصوصا د پاکستان دپاره د حالاتو دپاره الله رب العزت جل وعلا د خیر او د امن یو ذریعه وګرځوي الله دې دا او رمضان زمونږ دپاره باعث د خیر او برکت وګرځوي انشاءالله دا مونځ وشي نو د مونځ نه بعد مونږ ختم خواجاګان کو نو زما په خیال 15 منټه پې لګي او ډېر لوی فضیلت دی په هغې به درته بیا انشاءالله چېرته بیان وکړم ختم خواجاګان کو ډېر لوی